شمالی وزیرستان کے پاک افغان پوله باندې شهید شوي د پاک فوج سپاهي امداد الله جنازې مونځ د لکی مروت مشا منصور کلی کې ادا کړی شوی دی او سرکاري اعزاز سره خاورو ته سپارلی شوی دی. بان در تعلق کلم کچشمان در تعلق کلم بان در تعلق شمالی وزیرستان کې په پاک افغان پوله شهید شوی پاک فوج ځوان امداد الله جنازه خپل مورنۍ سیمې مشا منصور لکی مروت کې ادا شوه او دوی مړی یې سرکاري اعزاز سره خاورو ته وسپارلو. په دې موقع پاک فوج چوکوچابند دستې دوی ته سلامي هم ورکړه. جنازې مونځ کې پاک فوج کرنل عثمان بشمول یو شمېر افسرانو او د سیمې ولس ګډون وکړو. 2 ورځې مخکې شمالي وزیرستان کې پاک افغان بارډر باندې د پولې بل اړخ نه د ترهګرو حمله کې شهید شوی ځوان امداد الله تعلق د خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت سره و. شهید امداد الله سوګوارانو کې بوډي مور پلار 3 رونه 4 خويندې یو کونډه او 2 وړې لونه پرېښودې. امداد الله 4 کاله وړاندې واده کړی و. په دې موقع شهید رور وینا وه چې موږ امداد الله په شهادت ډېر خوشحاله یو. موږ ټول په دې باندې خوشحاله یو چې دشمن په مقابله چې د جرأتمندانه کاروایي کړې ده او موږ د الله پاک لویه مرتبه ورکړه او موږ ټولو چې کوم د دې پاکستان او ملک محبت په زړه کې د دې له وجې موږ په دې باندې خوشحال یو. امداد الله یو ملګري او کلیوال په دې موقع څه دارنګه خیالات وو. یقینا چې نن دا یوه داسې ورځ ده چې یوه طرف ته خو ټیک ده غمځپلې ورځ ده خو بل طرف ته خوشحالي ده ولې چې دې ته شهادت حاصل شو دې د پاکستان په خاطر خپل ځان او مالی قرباني ورکړه او یقینا چې نن موږ مشا منصور کلی د شهادت په وجې سره خوشحالي مناو کوي او ټیک ته هغې مور پلار چې و یقینا چې هغه شریف النفس او چې کومه فیملی وه د دوی او دا په خپله باندې ډېر شریف النفس کس و ډېر ریسپیکټیبل کس و هغه به همیشه د مشرانو خدمت کولو د مشرانو ادب به کولو په کشرانو به شفقت کولو. د امداد الله شهادت دا ثابته کړه چې پاک فوج هر ځوان وطن د لپاره ځان قربانولو ته هر وخت تیار وي. شهادت مرتبه یو لوی مرتبه ده او هغه خلک ډیر زیات خوش قسمته وي چاته چې دا مرتبه ملاويږي. لیاقت علی سیام، خیبر نیوز، لکی مروت.